زه یم د عزیز رحمان لوره، زما نوم دی تمنا، او د غني خور یم. غني خور یم او جیکټ ته واده شویم. یم د ګندګار، خو جیکټ ته واده شویم. او واده په شلمه ورځ راسه ظلمونه شروع شوي دي. ظلمونه را شروع شوي دي. والم به یې ټکولم به مې دې خاوند د کوره به یې وښکلمه. د هغې په هر دغه به یې کاوه راسه جنګ لانجې دغه به یې راسه کوله. کوره به یې وښکمه لاشه د ورور نه دې حصه واله. زه ورور له لاړم. ما ورور ته ویل ما له حصه راکړه. وایي چې 8 لکه روپۍ راباندې لګېدلي دي. چې زه رالم او ورور ما ته وایي چې زه خپلې ښځې نه شم ساتلی، نو تا له به حصه څه درکړم. ښځه ما د پلار ډېر ښه جایداد دی. بیا چې زه رالم هغه په هغې کور کې ما عمر به دغه به مې تېراوه. بیا چې زما میاشت پوره شو ما له طلاق راکړه. زه هم په هغې وجود باندې په هغې کور کې ناسته وم. ما خپل اندرور ته ویل، اندرور مې وویل دغه دا دغه د غوسې ټایم د طلاق نه پرېوځي. بیا چې دی سعودي ته لاړ، بیا به مې راسه دې خواښې اندرویانو سخر به مې راسه لانجې او دا جنګ جګړې کولې. والم به ټکولم به د غره نه به مې له د ورځې 4 ګیډې راوړه. اوبه به مې له د ګودر نه ټوله ورځ را چلولې. 8 خرۍ ساتلي وو، هغې ته به مې بوتاوې کولې. هغو له به مې دغه کوو او ما ته به په کور ویل ورشه مزدوري دغه وکړه، ورشه مزدوري دغه وکړه. بیا چې دغه ما ته ویل 8 لکه روپۍ راباندې لګېدلي دي. خواښې سخر اندرویانې ویل لاړ شئ ورور نه دې حصه وغواړه. ورور پسې مې بیا رینګ وکړه. ورور مې وایي دقلته کښېنه. زه ما ورته ویل په ما داسې سختې تېرېږي. وایي په پردي کور کې داسې سختې وي. زه بیا د کوره به زه وښکم نو 4 شپې زما د کور نه بهر به مې دقه شان په یخ یخنۍ کې په نرۍ لپاټه کې غواړه کوټې مخې ته کړلې. او خپیال به خپې او سمه جامې به مې د چین ختې. چې بیا زه رانمه کور ته به د سهار رانمه او کار مار وکړه. 40 تنو پخلی به ما کاوه. د هغو به په روټۍ چای به راله هېڅ هم نه راکول. ښه کار مار به مې کاوه، هېڅ به مې رانه نه راکول. بیا چې په کومه ورځ چې د کور نه راشړلم، 4 شپې د کور نه بار ته شړلې وم. د شپې به وشړلم او د ورځې به بیا رالم کار مار به مې وکړه. بیا چې په 5مه شپه د کور نه وشړلم راوایرتېلم. خواښې ستر مې اندرویانې مې 3 تولې کالیان وه، هغه یې رانه په زور واخېسته. چې مرۍ ته یې راله چې دندې اچېلې وه، هغه یې رانه په زور واخېسته. په زور یې رانه واخېسته. ما په دې خولې مې زګزګي راله. ما ویل ما له اوس هسې ما په وزن ایسته مې له ورکړه. په کور نه را رخصت کړم په 2 بجې. زما نه زه کار هم نه کوي. زه ډېره والي وم. چې زه رانم دا روړۍ ته راپورې وتم هغه ځای ته. بیا مې خپلې ترور ته رینګ وکړ. د خپل ورور دلته مې هم رینګ وکړ. هغه ویل را نه شي، ما ماکره دې نه منم، ترکره دې نه منم، د هېڅ چا کره دې نه منم، نه به راځي، دقلته کښېنه. زه رالم د دې خپلې ترور که مردانه پورې 2 ګاړو زما نه روپۍ نه دي اخېستې. بیا مې را ترور راغله. زه دې ترور سره راغلم، دې څه ما پناه اخېستله. اوس مې ورور لګېدل دی. وایي چې ته تللی د دې مراد له لاسه را مټیزه تللی. زه مټیزه نه یم راغلی. زه ډېره بې وسه وم. نه مې مور شته نه مې پلار شته. زما هېڅ هم نشته. او مور پلار مې مړه دي. تره مې پاڅېدلی و، زما پلار یې ایستلی و. مور مې زما ورور پاتې زما مور یې مړه کړه. څه پیسې چې مې دي خو خرچه پې شوې وه په واده باندې. او دې دونه دغه کې ستا ورور دوی سره خبره هم نه ده کړې چې دا ښه کار نه دی، دا مه کوې، مطلب دا دی. نو هغې خو زما تپوس نه کوه. نور په ګندګار کې غټ بدماش دی. د شپې دا ورځي پردي کورونه په ډزو ولي، دا ګاډي ولي. وایي دا اوس بله ورځ چې زه راغلی یم، وایي چې لګېدلي غریبانان شان خلک د هغو که ورغلي دي دغه یې کړی کور باندې له ډزې کړلي. ستل ډزه له ایستل دی کور او ګاډی مو له ایستل دی، مات کړی دی وله. وایي چې دې کې زما خور تختول ده، مراد لالا تختول. مراد لالا نه دی مراد تختول. دا زما مرور دی، هم مې مور ده، هم مې پلار. زما هېڅ سسره نشته، نه مې مور ته نه مې پلار ته. زما خو هېڅ سسره نشته چې اوس د حکومت زما تپوس نه یم زه چا کره لاړ شم وجاړم فریاد وکړم. اوس ته څه غواړې چې څه وشي؟
زما به اوس د حکومت زما تپوس وکړي زما د سقرګانۍ خلک ما نه پرېږدي وایي دا ماټې زتل تره زوی مې راپسې ماشین راغلی وایي دا ماټې زتل وایي زه یې 50 ډزه ولم ورور مې نه پرېږدي دواړه چېرته ګیره یم ما ترې خپلې ترور که پناه اخیستې ده دا ستا د ترور کور دی او دا مې د ترور کور دی او زه خپل خاندان نه شرموم زه د ګلاب میانوسه یم زه خپل خاندان نه شرمم زه د غټ قوم ښځه یم او زما سره په دې باندې زیاتی کوو چې زما د پلار حصه و جایداد و خو هر څه شته خو زما پکې نه وه زما پکې سزاګیان وو نه یې رالاقې کنې ولي مې یا خو مې اوس د سره پرېږدي نه ولي وایي روپۍ نه پسې خوروم ولم دې داسې چل کوم داسې چل کوم او ولم او خاوند مې هم زه په کومه شپه چې را رخصت کړم د کلي نه خپلې مور ته ویل د کلي نه پسې سړی را وخېجوی او دهلته یې مړه کړې د کلي نه به پسې سړی در وخېجو به ویل زه د خپلې مجبورۍ نه راغلی یم زما مور او پلار نوم زه په قبر کې نه شرمم دومره را زیاتي راڅه شوي دي زه ولې بیا په تېر اخره ځان شرمم زما ټیچر صاحبه نه یم راغلی زما به اوس د حکومت عمران خان دا زما د ډېر غټ پولیس صاحب دغه به زما تپوس وکړي